کہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگا تا بیان کو خطبہ فرمائلا او دا د مازیګر د مونځ نه فست ټیم ټولې خبرې راته وکړلې چې د قیامته پورې کمې را روانې چا دغه خبرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادې کړې او چا هېرې کړې په هغه خبرو کې د ټولو نه لومبی د دنیا حقیقت بیان چې وی فرمایل چې بېشکه د دنیا شنه او سرسبز هم ده او خوږه هم ده او الله تاسو په دې دنیا کې خلیفګان جوړ کړي د دې دنیا واکداران یې جوړ کړي فینظر کیف تعمل الله پاک ګوري چې تاسو عمل څنګه کوئ تاسو څه کار کوئ بیا یې فرمایل الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء د دنیا نه او د دنیا د دوکې او د محبت نه ځان وساتئ او د زنانو او د ښځو د دوکې او فریبونو نه ځان وساتئ دا دواړه ډېرې غټې فتنې دي مخکې خلک هغه په دې دوو فتنو باندې تباه شوي دي چې یو د مال فتنه ده او یو د شهوانی خواهشاتو فتنه ده او دې دواړو خبرو باندې دې غیر مسلمه خلکو تجربه کړې ده او هغه دوه خبرې چې هغه د امت مسلمه او د مسلمانانو د تباهۍ ذریعه جوړیږي دغه دوه لارې اختیار کړي دي او په هغې باندې مسلمانان دوکه کوي یو د ډالر او د مال فتنه او دویم د زنانو فتنه ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د هر امت تفاره به یو فتنه وه او زما د امت فتنه چې ده هغه مال دی او یو روایت کې راغلی د قیامت ته نږدې علاماتو کې چې د دنیا دا فتنه او د مال دا فتنه چې ده دا به دومره زیاته شي چې هغه روایت کې راځي چې د دې دپاره به څوک په خپل پلار باندې اسره نه کوي د هغه په قتل به اسره نه کوي څوک به د خپل بچي په قتل اسره نه کوي خو چې دته مال میلاویږي او دویمه غټه فتنه چې ده هغه د زنانو ده د غزواتو بازو کې به د کافرو زنانه میدان جنگ ته راوستي دې دپاره چې دا مسلمانان دا به د دې په تماشه شي او موږ به پې پته حاصله خو صحابه کرامو چونکې د هغوی یو پاک ژوند و د هغوی یو پاک تربیت و هغه پاک تربیت د هغوی زړونه دومره پاک کړي وو چې د هغوی سترګې به یې پاکې وي دغه سترګو باندې هغوی غیر محرمو ته نه کتل میدان جنگ کې وې غړو ته کتلې نه ځکه الله مدد و هغوی سره دا یو فتنه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دې نه ځان وساته ځکه حدیث کې راغلی دی چې کلم یو زنانه او یو سړی دا یو ځای کې ځان له کېناستل دوه په دوه باندې دفتر کې دوه په دوه ناست اسپتال کې دوه په دوه ناست دي بل ځای او مګر د دوی دریم چې دی هغه شیطان دی دریم ورسره شیطانی ځکه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس دا د یو زنانه د لاس سره نه دی اټچ شوی ځکه بیعت هغه به سړو سره په لاس باندې کوو او زنانو سره به صرف د زبان او د ژبې خبرې وي د هغې وعده به یې ترې اخیسته ځکه د انسان ایمان د انسان یو مسلمان ایمان د دې دپاره زهر چې دی زهر او د دې ایمان
د ختمېدو چې کومه ذریعه ده د ټولو نه زیاته هغه ده د غیر محرم زنانو سره ناسته فاسته. تر دې چې علماو دا فرمایلي چې که چرې یو عالم هغه دومره الله والا شي لکه یزید بستامي رضی الله تعالی رحمت الله علیه، او یو زنانه هغه د امت د ټولو نه لویه بزرګه شي، او که چرې دا دواړه دا علم والا هغې ته علم ښیي او مخامخ، نو دا ورله جایز نه دی، فتنه کې واقع کېږي، فتنه کې به واقع کېږي، ځکه دا ډېره لویه فتنه ده. او بیا وفرمایل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې د یو سړی د حق د ویلو نه د چا یېره منې نه کړي. ولا يمنعن احدا منكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه. یو حق درته معلوم دی نو د چا نه کېږېږه مه، هغه حق خبره ښکاره کوه بس. ځکه د ایمان والو صفت الله قرآن کې د نور صفاتو سره یو جمله فرمایي ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. د ملامتګرو د ملامتیا نه یریږي نه، چې که دا حق خبره کوم نو خلق به راپسې دا وایي، خلق به دا وایي، خلق دی وایي. ځکه حق خبره هر چا ته پکار ده او په هر ځای کې پکار ده. ځکه د نیکۍ حکم او د بدو باندې او بدو ته بد ویل او د هغې نه خلق منې کول دا د انسان روزي دا کمولی نشي، دا د انسان عمر دا لنډولی نشي. دته به عمقه روزي میلاویږي کومه چې الله لیکلې ده. که دی په دې بنیاد باندې په حق باندې سترګې پټوي چې بیا دا عهده به رانه ځي، دا وزارت به رانه ځي، دا افسري به رانه ځي او بیا به لاله څوک څه راکوي نه، دا خطرې د حق مخې ته ودرئ، نو دا سړی نه په دنیا کې کامیابۍ ته او عزت ته رسېدی شي او نه آخرت کې دی کامیابۍ ته رسېدی شي. ځکه تېره جمعه تاسو ته ما هغه آیات ویلی و چې د حق خبرې په باره کې یو خبره به هم تا نه مني، نه مور فلار، نه د خپل ځان باره کې، نه د غریب او د مالدار باره کې. بس حق خبره کوه، که هغه د غریب په حق کې او که د مالدار په حق کې، که هغه ستا په حق کې او که د بل چا په حق کې. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې تاسو کې د یو سړی د حق نه د چا یېره منې نه کړي او بندي نه کړي، د چا نه یېري. ځکه حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی الساکت عن الحق شیطان اخرس. د حق خبرې نه خاموشي اختیارونکې، په حق خبره او په رښتینې خبره خاموشي اختیارونکې دا ګونګی شیطان دی، دا ګونګ شیطان دی، ګونګ. الله نبی دا فرمایي. او حق کله پټېږي؟ کله چې د انسان په ژوند کې د اقربا فرورۍ سوچ راشي، کله چې د انسان په ژوند کې او د ده په دماغو باندې د خپلې عهدې او د مفاداتو د ختمېدو سوچ راشي، بیا به یو خبره رښتینې او دا رښتینې خبره دا به هغه دروغ پیش کوي، یو خبره به حق وي دی به هغه حق خبره د باطل په شکل کې پیش کوي، یو خبره به بالکل سیده وي دا به هغه خبره کاږه واږه پیش کوي، دی به حق نشي ویلی. څنګه چې زکریا رحمت الله علیه
حسین اعمال کې دا یو جمله لیکلې ده چې د پارټۍ سوال دی، د قوم سوال دی، په دې وجه دی حق نشي ویل، او د عہدې او د مرتبې سوال دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حق به پټوئ نه، حق به وایې، خو هغه حق ستا په دشمن کې ولې نه دی، خو د هغه دشمني او هغه سره بغض او کینه هغه به دې حد ته نه رسې چې د هغه ښه کارونه ای باندې هم د پاسه خاوره راواړی چې ښې یو هم نشته.